سلام علیکم ټولو کورمیوال وړونو ته د سید نجیب طرف نه ډېر ډېر د سلام وي. کورمیوال وړونو تاسې ته پاتې دی چې نن بیا یو ورته په کورمې جنسۍ ته کنوایي لوړله. دغې کنوایۍ په حوالې سره خپلو وړونو سره څو خبرې شیر کوم. و تاسې ټولو وړونو ته ریکویسټ کوم چې پلیز د ویډیو مو سره په راو کس وي ویلې چې مو هر یوې ویډیوانو کې څه نه څه انفارمیشن خپلو کورمیوال وړونو ته ورکوو. و کوشش مې دا دی چې خپل مظلوم عوام دپاره چې نور غریب عوام اواز په سوشل میډیا باندې اول ټولې دنیا ته ورسوو. و هر یو ځوان ته پکار دی چې هغه دپاره چې نور کوم مظلومیات دی پاره چې نور کې کوم مشکلات تکلیفات دي چې هغه اول ټولې دنیا ته ورسوي. په موبایل سکرین باندې کوم تاسې دوه تصویران کسوي دا هغې افترې تصویران دي چې اوس پاره چې نور کې هغه مظلوم عوام چې هغه پچھلې 5 میاشتو نه اورال محاصرې کې دی هغې محاصرې واجې نه نن به تاسې کس وي چې هر یو دسترخوان بالکل خالی پلی دی. چا په دسترخوان کې صرف اور صرف مالګه وي یو نیمه روټۍ وي یو نیم وړوکې غوندې کې سلن وي وکې و که لږ بل طرف سوچ وکړو چې نه داسې دسترخوانونه دي چې هغه کې د یتیمانو بچي داسې ما ولیدل چې هغه صرف اور صرف ډېرو کمو سامان سره روژه ماتوي. نو دغې ویډیو مقصد مو صرف اور صرف دا دی کورمیوال وړونو چې نن کومه کنوایي لوړه هغې کنوایي نه بعد اکثر مو په سوشل میډیا باندې اکثر داسې ویډیوانې ولیدلې چې بیا هغه کسان چې هغه بې ضمیره دي هغه کسان چې هغه سوچ و فکر نه لري هغه کسان چې هغه د صرف د ټیک ټاک او د فیسبوک او د سوشل میډیا څخه کوم دي که نه ځان یې هیرو جوړ کړي دي هغوی بیا یو نیم داسې مواد شیر کوي چې هغو مواد شیر کولې وجې نه موږ د بیا داسې یو چې پاره چې نور ماحول خرابولې کوشش کوي. خو موږ خپل د قوم مشرانو ته ځوانانو ته او هر کلی کې چې کوم کس چې هغه ته پاتې وي چې یاره دغه کوم ویډیو دی د موږ کلي پلنکي کا شیر کړي دی پکار دی چې هغه لوډ شي هغوی مور و پلار ته هغوی خاندان ته دا خبره وکړي چې د تو بچه یې چې کومې کنوایي راځي او هغه نه بعد چې د کومه ډل ویډیوانې دا شیر کوي نو دې نه دا معلومیږي چې دا د پاره چې نورو هغو مظلومانو پاره چې نورو هغو بې اسرو کسانو اندا کس مجرم دی. ویلې چې کله یو ماحول ښه طرف شي هر طرفه کوشش کیږي هم مشران هم ځوانان و هم هغه ځوانان چې هغه غریبان اوس دغ سړک کې هغه ناستي درنې کینولي دی تاسې هغوی ته نه کسوئ او تاسې هغو معصومو بچیو ته نه کسوئ چې هسپتالونو کې پراته دي چې هغه یې ریفر کړي دي هغه کومو مشکلاتو سره روبرو دي او هغو د زړو مریضانو د کینسر مریضانو ته نه کسوئ چې هغه هغوی ته څومره تکلیف دی څومره په اذیت دي څومره په مشکلاتو دي هغه په باوجود چې کله تاسې ته 5 میاشتې بعد یوه کنوایي څي او تاسې په مطلب موبایل ورته نیولی وي هغه لهو لها بیا وي چې هغه ساره دین و اسلام کې نه وي روا. نو دغې ویډیو په ذریعې هر یو ځوان ته د هغه زه میسیج ورکوم چې کوم یو کس چې هغه داسې موبایل چې کنوایي ته نسي چې هغه کې غلطه خبره کوي سپکه خبره کوي وال خو روخې د موبایل روخې هغه په کوپارۍ وولي د کوپارۍ نیونې مواد کوي هغه نه علاوه که داسې ویډیو په سوشل میډیا باندې چا یا که په ګروپو کې شیر کا پکار دی هر یو ځوان خپل کلي والا چې کوم کلي والا کس وي هغوی مور پلار ته هغوی خاندان ته ویر شي هغوی ته داسې سزا ویر کړي چې آینده دپاره داسې بې غیرته سړی چې هغه په سوشل میډیا باندې غلطه خبره شیر کوي سپکه خبره شیر کوي د چا توهین کوي چا ته زیاړې زورل کوي پکار ته هغه ته داسې سزا میلو شي چې آینده دپاره پاره چې نور کې بیا هغه ماحول خراب نشي. ویلې څه هر وخت ماحول خرابېږي د سوشل میډیا نه د خرابېږي ویلې په سوشل میډیا باندې د سړی یو نیم داسې سپکه خبره وکړي یو نیم داسې سپک پیغام د شیر کړي چې هغه پیغام وجې نه د اورال پاره چې نور کې بیا ور ولګېږي. نو امید لرم چې انشاءالله هر یو کس چې هغه عقل لري هغه شعور لري هغه د وطن سره مینه لري هغه د خپلې خاورې سره مینه لري نو داسې اقدام به کوي چې په سوشل میډیا باندې چا کچا خبره وکړه چا سپکه خبره وکړه د چا مذهب توهین یې وکړلو هغوی ته یو نیم داسې سزا به ورکوي چې آینده دپاره
څه پراچینور څوره ایریا دی ما کا اغ ظالم واجنه بیا ماحول خراب نشي. نو ډیره مننه وړونو خوشحاله باد وسوي که د ویډیو مو خوښه شي خپلو ملګرو سره خامخا شیر کوئ. مو یوټیوب چینل آصف علی کاظمی دا سبسکرایب کوئ. ما کا د پراچینور په حوالې سره د پراچینور غریبانو مسکینانو په حوالې سره هر ویډیو تاسو ته ما کا په ټایم رسیږي. نو مو سید نجیب ترو کو اجازت مهرباني. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.